موسی علیه السلام په زمانه کې یو انسان سخت بیماری ورته ولګېده خو مال ورسره ډېرو توجه شته مال ورسره ډېرو تر دې چې ډېر علاج یې وکړ طبیبانو ورته لا علاج کړ طبیبانو بس علاج دې نشته ځان باندې دمونه وایه تورات زبور انجیل باندې ځان باندې چوف کوه وګرځه ستاسو خیال نی چې معاشره کې زمونږ په دې معاشره کې ډاکټر یې لا علاج کې وایي زه اوس پې قرآن وایې قربان شم دا الله وی اول کې ماته محتاج چې د مور د ګیډې نه پیدا شي نو درله الله اکبر او محمد رسول الله وکې وپکم خو چې مړ کېږي او لا علاج شي نو بیا د خپل ځان ته محتاج کړم بیا زما کلام نه راشي نو ولې ته زما د کلام نه غافلې بیا د خپل کلام نه را نو ډاکټران وایي چې لا علاج دی دا ځان له چې کوم دی څوک وګوره چې دمی را دمی دی زمونږ په کتابونو کې ستا علاج ختم شو بس مړ کېږي او مړ کېږي د سره فکر پیدا شو ماشومان د اتو د شپږو کالو بچي به ناست به ټوله ورځ به بچو ته کتل او دا به وي خدایه دا ماشومان بچي به دي رانه پاتې به شي دا ښځه به رانه پاتې شي خدایه زما خو دا نوجواني ده او بیماری ګیر کړې چا ورته ووایي ښځې مشوره ورکړه وایي ورشه دغلته یو پیغمبر دی چې څه وکړي نو بس هغې کې ګپ شپ نشته ها پیغمبري یې نه منو خو ګپ شپ پکې نه ورشه هغه ته ووایه که چېرته دعا یې وکړه دی را روان شه محترمو په لاره کې موسی علیه السلام ته کېناسته وایي ای د الله پیغمبره ای د الله رسوله راغلی یم لا علاج شوی یم که څه دعا دې وکړه موسی علیه السلام چې لاس اوچته و لاس یې واپس ښکته کړ وایي ځه وایي شپې له مړ کېږې صبحي نور نه وینې ځه صبحي نور نه ویني د چې دا واورېدل سم په چغو یې وجړل محترم چې موسی علیه السلام چې څه ویلي دا خو دروغ نشته لاړه زندګي ختمه شوه ډاکټرانو خو به وي چې کله به مري خو موسی علیه السلام خو وي شپې له مړ کېږي صبحي نور نه ویني ځه دی را روان شه ټوله لارې جړ چې ویې کتل یو سړی ښه په مزو کې پروت دی ښه دا کیلې دا پاڼې نه دا لږې غټي دا یې پیون کړي د دې نه ځان له عورت هم پټ کړی او د هغې نه یې پیزان هم جوړ کړي یو ټوپۍ هم جوړه کړې ده نور بډ د ښکلې ملاس دی دی ورته وایي څنګه په مزو کې ملاس دی ته هم د الله بندی ما سره د هېڅ کمې نشته خو شپې له مرم او ته څه عجیبه انسان یې کپړې دې نشته او ګوره ته په دې کې ملاس دی د کیلو دا دغه ځان نه تو کړي بس وي د الله په رضا یې من قربان شم د داسې انسان نه وی ښه وی زه خو اسب مړ کېږم تا چې کوم دا کپړې اچولي د پاڼو دا ماله راکړه خوښې نه چې دا کپړې درکړم وی زه صحیح ده وي ګپ خو نه لګوي نه ټوکې نه کوم کپړې یې ورته ویستې ځان یې بربنډ که هغه پاڼې یې واچولې را روانو په مقبره باندې تېرېده چې یو ویې کتل یو د شپږو کالو ماشوم د پلار په قبر باندې رغړي او اواز کوي بابا ته چې تلې نو زمونږ چا تپوس نه دی کړی بابا ته چې تلې نو زمونږ چا تپوس نه کړی راپاسه که نه ماشوم خپل پلار ته په قبر باندې وایي بابا راپاسه که نه ته چې تلې زمونږ چا تپوس نه دی کړی مور مې وږې ده او زه هم وږې یم مور مې وږې ده او زه هم وږې یم وایي قسم دې دا حال چې مې د ماشوم ولیده ما وی ربه زما بچیم ترنګ ساتله یتیمانان کېږي او هغه به هم زما قبر ته جاړي او د هغې به هم څوک تپوس ني کوم ګېډې چې را سره هغه وخت کې د اشرفو ماشوم له مې په سر باندې لاس راخ کړ ګېډې مې وله ورکړه د پیسو زه بچیه ځه ځان له پې سوال او کور ته یوسه ماشوم ډېر خوشحاله چې یې د پلار په قبر جړ یې سترګو نه رڼې رڼې اوښکې بهېدې او ماشوم ته وایي زما نه د ماشوم هغه مسکا او هغه خوشحالي رانه د تمام زندګۍ هغه مرګ هیر که دومره یو سکون راته میلو شو خو چې کور ته رالم او بچو مې ته مې وکتل او لوبې کولې ما وی خدایه دا به یتیمان شي صبحي صبحي به زما بچي یتیمان شي او تمامه زندګي مې دې دپاره وقف کړی و دا به چا ته پاتې کېږي او ښځه مې نوجوانه ده خدایه څوک بې خیال وساتي که نه خو ما وی ښځې کېنم او د موسی علیه السلام په لاس مې بیعت دی ټوله شپه عبادت شو موسی علیه السلام ویلي دي چې بس صبحي نور نه وینې چې وی کتل صبحي پې باندې نور راوخته ده چې دا وکتل حیران شو ښځې ورته وي موسی خو چې څه ویلي دي د الله پیغمبر دی دروغ نشي کېدی څه کمال وشو چې نور دې ولیده د رامنډې والې موسی علیه السلام له د الله محبوبه نور مې ولیده تا ما ته بېګا اواز کړو چې نور نه وینې ما خو نور ولیده ولې ستا اواز بدل شو ولې ستا په خبرو کې دغه پیدا شو ولې ستا خبرو کې تغییر او تبدیل پیدا شو حضرت موسی
موسی علیه السلام خدای ته आवाज وکړ ربا دا ولې څه چلو شو تا ماته ویلي ما خو د دعا دپاره لاس اوچت کړو او تا راته ووایي چې شپې له مړ کېږي نو خدایه ما خو ستا کلام ده ته رسولی دی زما رب ورته आवाज وکړ ای موسی د ده د زړه نه ما خپله مینه استوا دی د مال په غفلت کې د مال په عیش او عشرت کې دی دومره دغه شو چې ما نه غافله شو ما د ده د زړه نه خپله مینه استوا د ده مال په سم ځای باندې نه لګېده ما پې باندې تمام برایانې او مصیبتونه راوستو لوی درد د زه دردولی وم ما دی ودردو لیکن دی چې کله تا نه واپس شو په لاره کې یو بربډ انسان ولیده د چې کله هغه ته جامې ور واغوندولې هغه بنده ته جامې ور واغوندولې ما د ده بیمارۍ ته د صحت جامې ور واغوندولې کله چې لار کې ماشوم ولیده د په ماشوم باندې د شفقت لاس راکړه قسم دی د هغې په برکت باندې زما رب و ربوبیت زما عظمت او جلال په قسم د جذبه کې راغی ما وی زه څنګه رب یم په خپل عظمت باندې مې قسم وخوړه په جم جلال باندې مې قسم وخوړه ما وی د یتیم په سر باندې د شفقت د وجې نه لاس راکړه د هغې په برکت مې د ده بچي د یتیمۍ د څپېړې نه وساتل شوق سره سبحان الله الله وی د ګناهونو ابتدایي سبب د ګناهونو ابتدایي سبب چې کله ته ګناه وکړې نو الله وی د زړه نه د خپله مینه وباسم او الله دې زموږ زړونه داسې نه کوي آمین ووایه محترم الله دې زموږ زړونه داسې نه کوي زموږ زړونه د خدای په خپله مینه او د محمد رسول الله په مینه باندې مس کړي سلام